عالم یو ملا صاحب چې خپل یو مسله کوي په کار د چې اول پې د خپل عمل مي اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب فلا تعقلون. الله جل شانو فرمای وي عجیب خلق دي دا خلق ته حکم کوي په نیکۍ سره وتنسون انفسكم او حال داسې دی چې خپل ځانونه هم د نیکیانو نه هېر کړي افلا تعقلون عقل نه لري. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای په قیامت کې به حدیث شریف د مشکات شریف یو سړی به ډېر ښه واعظ دی په دنیا کې ښه مقرر ښه مبلغ حاجي صاحب او شیخ صاحب خلک به په غټ نوم باندې یادوي. د خلکو به وهم او ګمان دی چې بس دا خو په هغه خلکو کې به چې بې حساب او بې کتاب به جنت ته داخلېږي ځکه د دا لباس او د دا حلیه او د دا عمل چې دا خو بالکل د دیندارو خلکو سره برابر و دا خو ملا صاحب دا خو امام صاحب تبلیغي صاحب. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای دا به په جهنم کې پروت دی او دغه کلمې به راوځي او ګیر چاپیره به د خپل کلمونه د تکلیف د وجې نه د عذاب د وجې نه تاویږي راتاویږي کلمې به لاندې پرتې او دا به تاویږي راتاویږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم مثال ورکوي لکه هغه یو ځناور یا خر دا چې د دې جرندې نه داسې تاویږي راتاویږي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې خلک به ورته راشي د جهنم والا یا فلان الستا فلان ای پلان کې ته پلان کې نه پلان کې مولا صاحب نه پلان کې تبلیغي صاحب نه پلان کې حاجي صاحب نه پلان کې شیخ صاحب نه کینې ته دا ورته وایي ولې نه یم او مغه یم وایي دا ولې وایي دا خو وجه دا وه چې ما به تاسو ته ویل چې نیکي وکئ زکاتونه ورکئ نو ما خپله نیکي نه کوله او زکات به مې نه ورکوه. حال دا چې په ما باندې زکات فرض و ورکړه په ما فرض و چې زکات چاته ورکم ما به نه ورکوه تاسو ته به مې حکم کوه او تاسو ته به مې ویل چې ګناهونه مه کوئ خپله به مې کول لکه امر بالمعروف نهي عن المنکر دا به مې کول خو خپله به مې په عمل نه کوه نیکي به مې نه کوله او بدي به مې بندوله نه. نو نن الله جل شانه ما ته دا سزا راکړې